گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دل آویدی تو مستم بدو گفتا گلی ناچیزی بودم ولکن مدتی با گل نشستم جمالی هم نشین در من سر کرده وگرنه من همان خاکم که هستم. شیخ سعدی صاحب سره یو ملګری او هغه په خپله باندې هندو غیر مسلم و. دا شیخ سعدي صاحب په ملګرتیا باندې هغه د الله پاک اسلام نصیب او هغه کلمه وویله چې کله مسلمان هغه نه بد بوی به روانه سوړ بوی به د هغه نه خاطر او چې کله کلمه وویله او الله پاک هغه ته ایمان نصیب کړه د هغه نه بیا خوشبویي روانه شوله. سعدي صاحب هغه سره خبره کوي چې جناب مخکې نه بدبویه ملګری دی او اوس خوشبویه شولې په دې پوهېږه دا راز په دې کې څه دی او ملګری ورته وایي راز نور څه نه دی خو ملګرتیا مې د خوشبویانو سره راغله ملګرتیا مې د نیکانو سره راغله دا ملګرتیا باندې ما ته الله پاک دا مقام راکړ. زه خپله باندې ډېر ساده سړی یم چې وړوکی یم که ما به دا پوزه په نستون داسې پاکوله پوز پاکول ټن به راله نه راځي مشرانو ویلي بچیا خلک پوزه په رومال پاکوي که په ستوري باندې پاکي دا ګنده کېږي د پوزې پاکولو باندې نه پوهېدلم. الله پاک زما ملګرتیا د عالمانو سره راوسته الله زما ملګرتیا د نیکانو بزرګانو دین سره راوستلم د هغه نیکانو په ملګرتیا باندې د عالمانو ملګرتیا باندې الله به ستا مخې ته نن کېنولم. زه تا ټوله دا عرض کوم چې الحمدلله زموږ ته جل ثوابی چې کومه خانقاه ده او مولانا صاحب د هغې سرپرستي او د هغې رهنمایي موږ تاسو ته راکوي چې سبا انشاءالله موږ یو ځای کوو دا خوشبویي به د هغه نه انشاءالله موږ حاصلوو او چې کومه د بد اخلاقۍ بدوی ده به انشاءالله د خپل ځان نه لرې کوو. بدو گفتا گلی ناچیزی بودم ولیکن مدتی با گل نشستم دا یو گل دی په ثوابۍ کې یہ سب انشاءاللہ من تاسو خپل ځان یو ځای کوو موږ ته به انشاءالله د اسلام والا خوشبویي د هغه نه میلاویږي. بدو گفتا گلی ناچیزی بودم ولیکن مدتی با گل نشستم جمالی هم نشین در من اثر کرده. انشاءالله دا د خانقاه په تاسو باندې اثر دی چې په یخنۍ کې په ځمکه هم تاسو دومره موسمونه سره تېرې کړئ دا د خانقاه په تاسو باندې اثر دی. ولکن مدتی با گل نشستم جمالی هم نشین در من اثر کرده. که چېرته خانقاه نه وي موږ سره نه اجتماع ته منعقده نه وي اجتماع منعقده شوې ده دا د خانقاه برکت دی او دا د خانقاه ملګرتیا ده. انشاءالله موږ به د خپل خانقاهونه آباد ساتو انشاءالله موږ د خپل کرامو سره انشاءالله ځان مضبوط ساتو چې دې له الله پاک کوم خیر ورکړی ده انشاءالله هغه موږ حاصلوو. زه په دې ډېر خوشحاله یم چې الحمدلله زموږ د کشرانو پیشوایان شته زموږ مشران شته زموږ د فریاد والا کسان شته زموږ د دعاګانو والا کسان شته د شبیدارۍ والا کسان زموږ سره شته. موږ الحمدلله بې څوکه نه یو موږ لاوارثه نه یو موږ بې سرپرسته نه یو. هغه خلک الحمدلله موجود دي په دنیا کې چې هغوی دنیا ته لته ورکوي او د الله دربار کې حاضري لګوي. مثال بیا د هغې سویما چون چتر سنجری رخ بختم سیاه بادا در دل اگر بود حوث ملک سنجرم زانگا کی آفتم خبر از ملک نیم شبا زانگا کی آفتم خبر از ملک نیم شبا من ملک نیم روزه به یک جو نلیخرم. الحمدلله زمانگ دیوبندی اکابر علماء کرام زمانگ خانقاهون والا مشران دا ټول دنیا په یو ورکشه باندې په قیمت کې نه ګڼي او دا الله سے چې کوم راز ځوانیات د هغې له ترجیح ورکړو. موږ په دې باندې الحمدلله وایو چې نن بریوان کې مې اجتماع منعقده ده د کوم الله کې منعقده کړې ده دا زموږ مشران شته موږ به د مشرانو انشاءالله قدر او احترام وکړو او د دې به انشاءالله لمن نیسو دې نه به ځان نه جدا کړو چې الله پاک دې والا خیر موږ تاسو ته منتقل کړه موږ الله پاک تاسو ته خیر راکړي. ما ستاسو مکې یو کلمه تلاوت کړی دی. اللہ پاک فرمائی اے دا ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ پاک نبی رہ گئی تھا دا اللہ نیر تقواداری اختیار نبی علیہ السلام فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس
ټول ګناهونه ځان ساته د ټولو محرماتو نه ځان ساته دا به الله پاک په نیکانو بندګانو کې شمار کړي دا د بیعت او د خانقاه اوله خبره ده چې هغه بیعت کې موږ سره خپل مشران کوي موږ ته دا وایي چې زه به د ټولو ګناهونو نه ځان ساتم د بیعت اوله خبره دا ده چې موږ به د ټولو ګناهونو نه ځان ساتو الله فرمایي دا الله نه ویریږئ او د ټولو ګناهونو نه ځان وساتئ نو د معاشره کې سره ګوري نو مسلمان دومره کمزوری شو چې هغه ګناه نه ګڼي هغه ته ګناه نه ښکاره کېږي او خپله ګناه هغه کله کله فخر سره هم کوي دا د نقصان والا خبره ده دا د تاوان والا خبره ده دې زمانه کې ما ډېر افسوس راځي ما ته ډېر حسرت راځي نو هغه د مسلمانانو په ګیره باندې راځي ګیره خړول دا ځان له ګناه ده لنډول ځان له ګناه ده په د ګیرې کې دا ماډل سازول دي که د ایمان د زوال خطره ده دا د ګیرې سره خندا ده ګیرې سره ټوکه ټقاله ده د ګیرې سره ټوکه کول سنت سره خندا کول دي دې کې د ایمان د زوال خطره ده د مسلمان د غیر والا ماډلې په ګیره باندې سازوي او د ځان دپاره زینت ګڼي او د ځان دپاره ښایست ګڼي او ګناه نه ګڼي ټول ګناهونه به ځان ساتو که هغه ظاهري دي او که هغه باطني ګناهونه دي باطني ګناهونه هغه مسلمان عام طور سره ګناه نه ګڼي چې ما مسلمانان دي د باطن ګناه کبر دی او انسان خپل کبر ته ګناه نه وایي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله پاک فرمایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری من نازعنی فیهما قزمته الله فرمایي لوی زمان سره خوند کوي یقینا د الله سره لوی خوند کوي هغه د ځمکې مالک دی هغه د اسمانونو مالک دی هغه د ټول کائنات مالک دی وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم لوی د الله سره مزه کوي انسان ته عاجزي خوند کوي انسان ته تواضع خوند کوي من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله کبر گناه ده او انسان گناه نه ګڼي حسد د سینې گناه ده او انسان گناه نه ګڼي حسد معاشره کې عام شوی دی او انسان هغه ته گناه نه وایي مومن هغه ته گناه نه وایي شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې حسد هغه گناه ده چې په اسمان کې هم اول شوی ده او په ځمکه باندې هم اول شوی ده دې نه مخکې ګناه نه وه شوي ابتدا د ګناه د حسد نه شوې ده شیطان حسد وکړ د آدم علیه السلام سره دې هغه ته سیده ونه کړله نو ابتدا د اسمان د شیطان د ابلیس د حسد شوې ده مخ د ځمکه باندې آدم علیه السلام بچي الله پاک پیدا کړل حکم دا و چې کوم خور و د بل خور سره واده او نکاح به کېږي د قابل خور کې استوه حابل ته نه ورکوله حسد یې سره شروع قابل راولګېد حابل یې قتل بنیاد د هغې حسد د سینې ګناه ده او مسلمان یې ګناه نه ګڼي ریاکاري دا د سینې ګناه ده او مسلمان یې ګناه نه ګڼي محبت د دنیا دا د سینې ګناه ده او مسلمان یې ګناه نه ګڼي چې کوم باطني ګناهونه دي هغه مسلمان ګناه نه ګڼي د منافقانو والا صفات معاشره کې ډېر زیات شوي دي مسلمان دروغ وایي دا د منافق صفت دی مسلمان خیانت کی دا د منافق والا صفت دے وعدہ خلافی دا د منافق والا صفت دے آیات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر وعدہ خلافی کوي معاهده ماده غداری کوي بلې د منافقان والا صفات د مسلمان په سینه کې راغلي دي او هغه ګناه نه ګڼي زما د خبرې مطلب دا دی چې الله موږ ته فرمایي اتقوا الله د ټولو ګناهونو نه ځان وساتئ د الله پاک نه ویریږئ که هغه ظاهري ګناهونه دي او که هغه باطني ګناهونه دي دغه د خانقاه ابتدایي مرحله ده چې هر مورید به د هرې ګناه نه ځان ساتو که هغه ظاهري ده او که هغه باطني ګناه ده دا تقواداري ده او دا ایمانداري ده او دا د مسلمان خاص صفت دی ابتدا د دین دا د نفي نه شوی اثبات نه ده شوی لا اله الا الله لا نافیه دی
ټول باطل معبودان دا به ختم کی ټول هغه باطل سونه به ختم کی الا الله یا الله ته په خپل سینه کې ځای ورکړي ابتدا د نفل شوې ده ګناهونه به ختموو دا د بیعت هغه اوله مرحله ده. الله په